دا ملګری تپوس کوي چې 10 ورځې اعتکاف خو مسنون دی، خو د 3 ورځو اعتکاف ته زنانه یا نارینه کې ناستې شي او کنه. نو جواب دا دی چې اعتکاف چې کوم سنت اعتکاف ته د رمضان المبارک چې آخري عشره کې سنت دی، نو دا 10 ورځې دی. د 10 ورځو نه کم اعتکاف سنت نشته جی. نو 3 ورځې یا 1 ورځ که یو سړی جمعات کې اعتکاف ته کینی، نو دا به نفلی اعتکاف وي، سنت اعتکاف بنیږي. دا ملګری تپوس کوي چې دلته ګدون کې منګه تراوی کو، نو چې اذان وشي نو دا غینا 10 منټه بعد منګه ودریګو، نو آیا دغه ټیم وخت داخل وي که نوی داخل، نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې الحمدلله په جمعاتونو کې هر ځای کې د اوقاتو نقشې لګېدلې دي. نو تاسو وګورئ چې د ماسخوتن ټیم داخل شي، نو د هغې نه پس اذان کول او د هغې نه پس بیا مونځ ته ودرېدل پکار دي. اوس د ټیم داخلېدو نه پس اذان خو به وشي، خو د اذان نه څومره وخت پس ودرېدل پکار دي، نو دا یوه انتظامي مسله ده. نو چې خلق ته څنګه سهولت وي، ان په هغې طریقه باندې عمل کولو کې گنجایش دی. خو د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې اذان او د مونځ دا دواړه د وخت داخلېدو نه پس ویږي. دا ملګری تپوس کوي چې زنانه عموما تراوی نه کوي، نو آیا دا تراوی د دې د پاره شته او که نشته، او که دی نه کوي نو دی په دې باندې ګناهګاریږي او که نه ګناهګاریږي؟ نو جواب دا دی چې د تراوو حکم د نارینو او د زنانو د پاره یو شانتی دی. نو چې څنګه نارینه تراوی نه کولو سره ګناهګاریږي، نو دغه شانتی زنانو باندې تراوی کول دا ضروری دي، او کاغی یې نه کوي نو ګناهګاریږي په دې باندې. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بهر ملک کې دی او د هغه نابالغه بچی په کلی کې دي، نو دی چې د دې نابالغه بچو سره سایه ورکوي، نو د پاکستان په حساب به ورکوي، او که د چې کوم ملک دی نو د هغه ملک په حساب باندې به ورکوي. نو جواب دا دی چې د کوم ملک کې دی، نو د هغې ملک سره سایه به د هغې ملک په حساب باندې به خپله سره سایه ورکوي، او د خپلو هغې بچو چې نابالغه بچي دي، نو د هغې سره سایه به د هغې ملک په حساب سره ورکوي چې په کوم ملک کې دا پلار پاتې کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې ډیر ملګري تراوی نه کوي او دا وایي چې روژه ونیسو، نو دا هم ډیره ده، تراوی نشو کولی. د دې باره کې څه حکم دی چې څوک تراوی نه کوي؟ نو جواب دا دی چې تراوی دا سنت مؤکده دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، خلفای راشدین، صحابه کرام او 1400 کاله د امت نه د دې کول ثابت دي. نو دا په ځان باندې بوج نه دی ګڼل پکار، او دا خبره ډیره درنه خبره ده چې موږ روژه ونیسو، نو دا ډیره ده، تراوی نشو کولی. دې ځای کې دې خبرې ته سوچ پکار دی، که دا تراوی منګه کوو که دا روژه منګه نیسو، دا د الله تعالی باندې زمونږ سه احسان نه دی چې الله تعالی له منګه روژه ونیسله، نو بس دا ډیره د نور کار ورله نشو کولی. که دا روژه ده او که دا تراوی دي، دا زمونږ د خپل ځان د پاره فایده ده، دا سنت مؤکده دي. که څوک نه کوي نو هغه باقاعده په دې باندې خطاکار او ګناهګار دی، او هغه له په دې باندې توبه او استغفار پکار دی، او د داسې قسمه خبرو نه اجتناب پکار دی. یو سړی یو عمل نشي کولی، انو په ځان ته د ګناهګار اووي، خطاکار دی اووي، الله تعالی بوله د عمل توفیق ورکي، خو لیکن عمل نشي کولی او داسې سخت الفاظ وي چې موږ نه تراوی نه کیږي، روژه ونیسل دا ډیره ده، دا د بې ادبۍ الفاظ دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. داسې قسمه الفاظو سره انسان د نورو نیکو نه محرومه کیږي، نو چې دغه طرف ته نوبت لاړ نشي، په یو ګناه کولو باندې خپل ځان ته ګناهګار ویل پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې په تراوو کې قرآن پاک ختم کول لازم دي او کنه؟ نو جواب دا دی چې په قرآن د تراوو کې قرآن پاک ختم دا سنت دی، نو د دې اهتمام پکار دی. سنت عمل وی دی د پاره چې هغه وکړی شي،
نو قرآن پاک په تراوو کې ختمول دا سنت دی او دې اهتمام پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږه چې کوم کس تراوی راکوي نو د هغه نه په قرآن پاک ویلو کې بعضې ټکي پاتې کیږي، نو په دې سره سجده سهو واجبېږي یا مونځ کیږي او که نه کیږي، څه مسله ده؟ نو جواب دا دی چې کله حافظ قرآن هغه ختم کوي په تراوو کې او قرآن پاک اوري، نو هغه له د هغې خصوصي اهتمام او محنت کول پکار دي چې هغه هغې دپاره ښه برپور تیاری وکړي او قرآن پاک صحیح ویلو کوشش کوي. که چېرې لفظ پاتې کیږي نو چې کوم فاتح ته سامع دی نو هغه له د هغې باره کې فتح ورکول پکار دي او چې قرآن پاک نیمګړی پاتې نشي او ټول قرآن پاک په تراوو کې وویلی شي. خو باوجود د دې که یو لفظ پاتې شه نو مونځ پې هم نه ماتېږي، سجده سهو هم نه واجبېږي، خو چې کله پته ولګېده چې دې آیات کې یو ټکی پاتې شوی دی نو هغه آیات بل رکعت کې ووایي، بل ورځ دې ووایي، خو چې هغه قرآن پاک ختم پوره شي. دا ملګری تپوس کوي چې مونږه په جماعت کې ختم شروع کړی دی، نو زمونږه چې کوم امام دی حافظ قرآن دی نو هغه او د مقتدیانو یو بل سره سهالات کشیده دي چې مقتدیان څه خبره وکړي ان هغه تراوی اوږدي کي، هغه ورته وایي چې خیر دې لږ وایه، ان چې هغه څه معمولي خبره هم وکړي نو امام هغه په یو رکعت کې نیمه سپاره ووایي، 3 پاوه ووایي، نو مقتدیانو هم له ډک دی، د امام هم له ډک دی. که امام نه تپوس وکړي چې تا کور له ځمکه واغسته یا ډوډۍ یا اوبه، ان هغه په هغې باندې هم بدګڼي، ټیم پوره شي نو هغه ناستي پاسي نه، نو هغې وي خیر د دې د یو څو منټه لیټ ودرېږي خو چې دا مونځ راته په صحیح طریقه باندې کوي. نو وی د دې دپاره څه حل پکار دی؟ نو جواب دا دی چې امام او مقتدیان دا یو بل سره د یو مقدسې رشتې په ذریعه باندې تړلی شوي دي او هغه رشته ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم منصب، د نبی علیه الصلاة والسلام منصب د امامتو. نو دا امام د هغې منصب باندې ولاړ دی د نبی علیه الصلاة والسلام په ځای باندې. نو دې کې د 2 خبرو خیال ساتل ضروری دي. لومبنۍ خبره ده چې مقتدیانو له د امام احترام او عزت خیال ساتلو ضروری دي او امام د پاره د نبی علیه الصلاة والسلام والا اخلاقو خیال ساتل ضروری دي. دا تاسو چې کوم صورتحال وایي نو که چېرې حقیقتا صورتحال دا وي نو امام لا داسې نه دي کول پکار چې د بهر خبرو هغه زور هغه په مونځ کې وباسي. دا خو د مونځ نه خلق متنفره کول شو، د قرآن پاک د ختم نه خلق محرومه کول شو. که داسې څه خبره وي د امام او د مقتدیانو ترمنځ نو هغې د خپل منځ کې کینی په یو ښکلي ماحول کې د افهام او د تفهیم په ماحول کې د هغه خبرې حل کی. خو لیکن دا انتهایی نامناسبه طریقه ده چې مقتدیان خبره وکړي، دا هم نامناسبه ده او دا هم نامناسبه ده چې د مقتدیانو د خبرې د وجې نه امام هغه زور مونځ کې وباسي چې خلق د مونځ نه محرومه شي. نو دا طریقه مناسب نه ده. امام له پکار دي چې هغه یو سپاره په تراوو کې مثال په طور باندې وایي نو هغه دې په ټولو رکعتونو باندې برابر تقسیم کی په داسې طریقه باندې چې مقتدیان هم خوشاله وي، د الله تعالی اطاعت هم په صحیح طریقه باندې وشي او ختم هم وشي. او که څه اختلافات وي یا په زړونو کې یو بل ته ډکوالی وي نو هغې یو بل سره کینی او په ښکلي ماحول کې د خپلې خبرې حل کی. نو دا به د حالاتو برابرولو دپاره یو ښکلې طریقه وي، خو لیکن مونځ کې د هغې زور وباسل به هر حال دا نامناسبه طریقه راځي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه په تراوو کې د قرآن پاک ختم شروع کړی دی، هغه حافظ قرآن چې کوم منګ له ختم راکوي نو هغه نه آیات نه پاتې کیږي، خو آیات کې یو ټکی نیم پاتې کیږي. نو د دغې څه حکم دی؟ دله فتح ورکول پکار دی، دا دوباره ویل پکار دی که څه حساب کتاب دی؟ نو جواب دا دی چې کم یو حافظ قرآن وي نو هغه له دغې باره کې خصوصي محنت پکار دی چې هغه د هغې دپاره ښه برپور تیاری کوي
او د خپل وس مطابق پوره سبق یاد کی. بیا هم انسان دی که یو ټکی پاتې کیږي نو سامع له او فاتح له د هغې فتح ورکول ضروری دی چې ختم پوره وشي. که چرې سامع هم خیال نو او د حافظ قرآن نه هم یو ټکی پاتې شو، بیا وروستو پته ولګېده چې په دې آیات کې دا ټکی پاتې شوی دی، نو په بل رکعت کې یا بل ورځ هم صرف دغه یو آیات ووایي نو دې سره به ختم پوره شي. د یو ټکي پاتې کېدو په وجه باندې به ختم نیمګړی کېږي. نو دغه د دې خصوصي خیال ساتل پکار دي چې څه آیات یا آیات څه حصہ یو لفظ وغیره پاتې نشي، او که پاتې شو نو هغه آیات دوباره ویل دا ضروری دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د روژې په حالت کې مثال په طور ماسپښین مونځ له اودس وکړي او بیا هغه توکاڼې وغیره وتوکي، بیا مونځ ته ودرېږي او خولې کې اوبه غوندې راشي، نو په دې سره روژه ماتیږي او که نه ماتیږي؟ نو جواب دا دی چې کله بنده اودس وکړي او اودس کې خولې ته اوبه واچوي، هغه اوبه هغه توی کړي، ورپسې هغه توکاڼې وموتوکي، نو بس د دغه اوبو هغه اثرات ختم شو. د دې نه پس که په خولې کې توکاڼې راځي که اوبه راځي ان هغه د اندرون نه دي، نو په هغې سره روژه نه ماتیږي. البته چې کله بنده اودس کوي نو خولې ته اوبه واچوي، نو د هغې اوبو د تویولو او د واپس کولو پوره اطمینان پکار دی. هسې نه چې هغه اوبه د اودس والا تیرې شي، نو اودس اوبه چې نه وي تیرې شوي نو روژه باندې څه اثر نه غورځېږي. که بیا وروستو خولې کې توکاڼې راځي یا اوبه راځي نو هغې تیرولو سره څه مسله نه جوړېږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه اعتکاف ته کینی نو د خپل اعتکاف په ځای کې د اعتکاف په حالت کې ځان له اختر له کپړې ګنډلی شي او که نه؟ نو جواب دا دی چې اعتکاف په ځای کې دننه هغې سره مشین وغیره وي نو اگر چې په دې کې حرج نشته، گنجائش موجود دی، خو لیکن بهتره دا ده چې خپل ځان اعتکاف ته د فارغېدو دپاره چې کله ځان فارغی نو د دې کارونو د خپل ځان مخکې فارغه کړي چې د اعتکاف ټول په عبادت کې په یکسویۍ سره تیر شي، نو دا به ډیره بهتره ویږي. دا ملګری تپوس کوي چې په حالت سفر کې د روژې نیسلو څه حکم دی، تفصیل سره مونږ ته ووایي. نو جواب دا دی چې لومبنۍ خبره دا ده چې کله یو انسان په خپل کور کلی کې وي او د ورځې په څه حصه کې د هغه د سفر اراده وي، خو چې څه ټایم پښمنۍ کېږي او سحر وخت داخلیږي، دغه ټایم دی مقیم دی په کور کلی کې دی، نو د اراده اگر چې یقیني وي خو لیکن دله روژه پرېښودل جایز نه دي، دی به روژه نیسي. بیا چې کله د سفر شروع شي او بیا د سفر په حالت کې د روژه ماتي، نو دغه روژه ماتول ولا جایز نه دي، دی به ګناهګاریږي. خو که چېرې د روژه شروع کړې وه او بیا د سفر شروع کېدو په وجه باندې د خپله روژه ماته کړه، نو په ده باندې کفاره نشته، د یوې روژې قضا به راړي، البته ګناهګار دی. او که چېرې د سفر په حالت کې د باندې پښمنۍ راغې، نو که دغه وخت کې د روژه نه نیسي نو د لپاره گنجائش موجود دی. البته که چېرې دته اسانتیا وي په سفر کې نو روژه نیسل ورله بهتر دیږي. دا ملګری تپوس کوي چې د تهجد د لمونځ لازمي طور دا به قیام، رکوع او سجده به اوږده کول پکاري، او که د عامو نوافلو په شانتې دا ادا کولی شي. نو جواب دا دی چې چونکې تهجد دا ټولو نه افضل نوافل دي، نو په دې وجه که چاته د قرآن پاک څه حصه یاد وي نو بهتر او افضل دا دی چې د دې قیام اوږده شي، د دې رکوع اوږده وشي او د دې سجدې اوږدې وشي. نبی علیه الصلاة والسلام به د دې په قیام او رکوع او سجدې اوږدوالي کې ډیر اهتمام کو. نو بهتر او افضل دا دی، او که چېرې یو کس د عام نوافلو په شانتي کوي
نو به ادا شي، څه مسله پکې نشته، خو لیکن افضل او بهتر په دې کې اوږدوالی دی، قرائت کې اوږدوالی دی، رکوع کې اوږدوالی دی او سجده کې هم اوږدوالی دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ووي چې دا تاسو کومې لنډې تراویح کوئ نو دا تاسو زر زر کوئ، نو د دې په قرآن او حدیث کې څه دلیل شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې دا تراویح دا یو مستقل عبادت دی، څنګه چې نور منځونه دي دغه شانتې تراویح دي. انو دا زر زر کول نی پکار، دا په اطمینان سره کول پکار دي او دا سوچ کول پکار دي چې دا یو میاشته او منګه ته په دې یو رکعت باندې او په دې یو سجده باندې به څومره اجرونه ملاویږي. نو چې کله د فضایلو او د اجر او د ثواب په ذهن کې استحضار وي نو بیا بنده به مزه باندې مسکی. نو د دغه ملګری خبره ټیک ده، دا بعضی ځایونو کې خود تراوونه الله تعالی د معافیو کې یو مذاق جوړ شوی دی، او بلکې دا بعضی خبرې خو خیر مناسب بوم نی کې بعض ځایونو کې خلق په مقابلو باندې زر تراویح کوي چې منګه دوره ټیم کې وکړي او منګه تاسو دوره ټیم کې وکړي، نو بل ورځ بیا هغه کوشش کوي او رفتار نورم تیز کی چې هغه نه هغه عبادت شکل بالکل ختم شي. خدای مکا اسنه چې دغه به انتها تیز رفتارای سره دغه تراویح کول دا چرته د پکړ ذریعہ نه ګرځي. نو تراویح په مزه کول پکار دي، په اطمینان سره کول پکار دي. البته یو خبره ده چې فرایض یو سړی کوي، فرض موږ پړاوي نو هغه خو چونکې 4 رکعات دي نو د هغې پړاوولو هغې یو شانتي انداز وي. نو تراوو کې بعض اوقات بنده لږه غونې تیزي وکړي، نو که دغه تیزي دومره وي چې تعدیل ارکان یعنی د ارکانو هغه برابرواله هر یو رکن په صحیح طریقه ادا کیږي، پاغي کې تسبیحات، پاغي کې قرائت، پاغي کې سبق په صحیح طریقه باندې ویل کیږي، نو که چېرې د سنتو لحاظ وساتل شي او معمولی رفتار سره لګونتي د فرایضونه هغه لږ تیزی سره وکړی شي، نو چونکې رکعتونه سیوا دي نو د هغې گنجایش خوشته، خو لیکن دا چې کوم رفتار سره عام تراویح کیږي نو دا بالکل نه دی پکار، اطمینان سره تراویح کول پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې زه دوبای کې ما دلته مزدوري کوم، نو زه خو به خپله سره سایه د دوبای کرنسۍ په حساب باندې ورکوم، خو ما د چا نه اورېدي دي چې کوم کس بهر ملک کې وي، مثال په طور دوبای کې دی او د هغه بچي ښځه وغیره په وطن کې دي، نو چونکې د دغې بچو او د دغې ښځې هغه کفالت او د رزق هغه ذمہداري په ظاهره کې د مشر سره ده او د بهر ملک کې دی، نو چې څنګه د سره سایه د بهر ملک په کرنسۍ باندې ده، د دغې بچو او د دغې ښځې سره سایه به هم د بیرون ملک د کرنسۍ په بنیاد باندې وي. نو دی دا تپوس کوي چې دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده؟ نو جواب دا دی چې دې کې یو بنیادی خبره ده او هغه دا ده چې دا سره سایه دا د انسان په سر باندې راځي، چې سوره سرونه یي د وړوکي اختر پرز سحر داخلېدو په ټیم کې چې څومره افراد وي نو بس د هغې سره سایه ورکول دي. نو چې کله د دې بنیاد افراد دي او انسانان دي، نو چې کم انسان کم ځای دی نو د هغه به د هغه ځای سره سایه ورکوي. دې تعلق د انسان سره دی او چې انسان کم ځای دی نو په هغه باندې به د هغه ځای سره سایه واجب کیږي. که یو انسان دوبای کې دی په هغه باندې به د دوبای سره سایه واجب کیږي، چې بل انسان پاکستان کې دی اگر که هغه د هغه بچی دی که ښځه ده که هر څه دي، خو چونکې دی پاکستان کې دي نو دی باندې به د پاکستان والو سره سایه لازمیږي. نو دا تاسو چې کوم خبره اورېدې ده دا صحیح نه ده جی. دا ملګری تپوس کوي چې منګه جمعات کې د ماسخوتن منځ وکړو نو امام صاحب ووي چې زما طبیعت ټیک نه دی، نو تاسو سنت وکئ او په جمع سره وتر کو او بیا به تراویح په کورونو کې وکئ. نو منګه سنت وکړو وتر هم وکړو او بیا تراویح منګه په کورونو کې وکړئ، نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې تراویح دا سنت مؤکده علی الکفایه دی، یعنی په محله کې چې څه ناڅه خلق هم په جمع سره وکړي نو سنت به ادا شي.
که باقی خلق ځان له تراوی کوي نو د جماعت فضیلت نه محروم کیږي. دغه صورت کې چې وتر مخکې وشو او تراوی رستو وشوي نو تراوی شوي دي، دوباره وتر کولو ته ضرورت نو. البته چې کله د امام صاحب طبیعت خراب وي نو بیا په محله کې بل یو تن داسې وي چې هغه تراوو پړاولو والوي او یې ډیر ملګري وي، ان هغه له پکار دي چې یو تن مخکې کی او هغه تراوی وکي په جمع سره تراوی کول دا سنت دي. نو د دې اهتمام پکار دی چې د امام صاحب طبیعت سیټ نه وي نو هغه انسان دی، انسان ته عذر راتلی شي، خو لیکن د یو کس د عذر د وجنه پوره محله هغه د تراوو د جماعت د فضیلت نه محروم ساتل مناسب نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ یو ملګری دی نو هغه بیټک کې تراوی ورکولې سپیکر کور ته بوتلو نو هلته به ورسره زنانه ولاړې وي نو هغوی به تراوی کولې. د دې څه حکم دی د زنانو دپاره په کور کې دننه په جمع باندې تراوو کولو څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې د کور زنانو دپاره بهتره دا ده چې هغوی خپل لمونځ په کور کې وکړي. که چېرې زنانه په کور کې د تراوو اهتمام شروع کړي په جماعت سره نو مشاهده دا ده او لیدلي مونږ داسې دي چې بیا اول چمګاون راځي، بیا د محلې نور خلق راځي او بیا په هغه کور کې یو ډیر لوی جماعت او ډیر لوی هجوم وي او دا د ډیرو مفاسدو د پاره ذریعہ جوړیږي. نو که چېرې د کور یو فرد وي نارینه او هغه مخکې شي مسته، ورپسې د کور نارینه ودرېږي، ورپسې د کور زنانه ودرېږي او هغوی په جمع سره تراوی کوي نو د کور د خلقو دپاره خو گنجایش دی، خو لیکن بیا دا داسې طریقه باندې کول چې دی دعوت ورکوي خلقو ته ویناګانې کوي یا ویناګانې نه کوي خو نور خلق راځي او نور زنانه د چمګاون راځي د محلې د علاقې، ان دا د فساد ذریعہ جوړیږي. نو د دې نه منع پکار ده. البته که په کور کې دننه حافظ قرآن وي او هغه تراوی کوي یا بیټک کې کوي، ورپسې زنانه جختې ولاړې وي، د صفونو اتصال وي. جختو نه مراد دا چې د امام او د مقتدیانو په میاس کې غیب ډیر زیات نه وي، ان بیا دا موز جایز وي. ولیکن د دې کې د دې خبرې دوباره مونږ وایو چې خیال ساتل پکار دي چې ویناګانې پکې نه کوي او نور خلق دې کې نه شریکېږي، نو دا به ډیر بهتر وي. دا ملګری تپوس کوي چې یو امام تراوی پړاولې نو 2 رکعات باندې کې نه ناسته او 4 رکعات تراوی پړاو کړي او آخره کې سجده سهو وکړه. نو اوس اول خدا چې دا رکعاتونه سو شو او دویم دا چې په دې 4 رکعاتونو کې چې هغه کم سبق ویل دي دا غي څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کله یو امام هغه 4 رکعات تراوی پړاو کی او 2 رکعات باندې قاعده اون کی او آخره کې سجده سهو اوم کی، نو په دې صورت کې دا ډومبني 2 رکعات نه دي شوي او آخرنی 2 رکعات تراوی وشوي. په آخرنو 2 رکعاتونو کې چې کم تلاوت او سبق ویل دي نو هغه شوی دی، په ډومبنو 2 رکعاتونو کې چې کم سبق د نغوم نه دی شوی او دغه 2 رکعاته هم نه دي شوي. جی دا ملګری تپوس کوي چې زه دکاندار یم او زه چې د اشیاو دا دکان کې چې کوم اشیا دي انو د هغې د زکات د پاره قیمت لګوم، نو کوم قیمت به لګوم چې کوم باندې ما اغستی دی؟ مثلا ما په 100 روپۍ اغستی دی، زه خرڅوم په 150 روپۍ، نو زه به کوم یو ریټ لګوم؟ قیمتي خرید به لګوم که قیمتي فروخ به لګوم؟ نو جواب دا دی چې د زکات دارومدار هغه په قیمتي فروخ باندې دی چې په کوم باندې تاسو یو سیز خرڅوئ چې کوم هغه د مارکیټ عمومي ریټ دی، نو په هغې باندې به تاسو د خپل زکات حساب روانوئ. جی دا ملګری تپوس کوي چې موږ محله کې ختم شروع کړی دی په تراوو کې، اوس هغه خوا کې یو کور دی نو هغې ته موږ سپیکر راوستی دی، هلته کې زنانه هم موږ سره تراوی کوي. نو یو مولي صاحب ووی چې دا نه دی صحیح، نو دی دې باره کې تپوس کوي. نو جواب دا دی چې د دې بهتر جواب هغه څوک درکولی شي چې کوم د موقع ګواه دی او د موقع لیدونکی دی، نو هغه ته به پته وي چې دا په صفونو اتصال نشته یا بل څه وجه کې دی شي، نو چې کوم د موقع حاضر مولوی صاحب دی یا مفتی صاحب دی
نو چې هغه کوم جواب درکړي نو هغه جواب باندې عمل وکړي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه ده او هغه د بیماری په وجه باندې نه اوس روجي نیسلی شي نه آینده کې روجي نیسلی شي، هغه فدیه ورکوي. نو چې رمضان شروع شو نو لا تر اوسه پورې خو بالله روجي پاتې دي، خو لیکن دا اوس د پوره رمضان المبارک فدیه ورکولی شي او که نشي ورکولی. نو جواب دا دی چې کوم یو کس د رمضان المبارک روجي نشي نیسلی او د هغه دپاره د فدیې والا حکم وي، نو چې کله هم رمضان شروع شي نو هغه د پوره رمضان المبارک فدیه ورکولی شي، خو شرط دا دی چې رمضان شروع شي. د رمضان نه مخکې د رمضان المبارک فدیه نشي ورکولی. البته چې رمضان شروع شو نو که په لومبۍ روژه باندې دی د ټول رمضان فدیه ورکوي، که په دویم ورکوي، که په دریم، که په آخره کې ورکوي، په دې کې څه مسله نشته، ټول صورتونه جایز دي.